وبه قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه قال والله لا تذرون منه درهما. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن انس بن مالك ان رجالا من الانصار بعد شعور اطفال اجازته رسول الله صلى الله عليه وسلم بس کی اجازت ہوتا ودیکھے کہ عباس نے بھی اپنی فقال خبرنا فقالوا قويد الانصار إذن لنا نحكم كذا رسول فلنترك مريدو ابن اختنا نصفل خريطة في عباس الفداء قالك عباس ولي خريط ما هو تطويل إذا عبد المطلب مورد عباس نيا عباس نيا عبد المطلب مورد هاشم خدا لمدينة منورة خبره بيان ذلك فده خريط شماويل إذا نيكدانيا قوم تخلق ما خير لا خريط نقول ايه jadi maksud Pak Abbas kita no Peygamber Mubarak pe خوشاله شي اشاره دی ورکه چې حضور پاک او دا چاوي دا علي انصار کوئی چې کوم انصار کری مقرر کړی تاسو دې وصول کې دې جماعت وصول مقرر کړو مناسبت د باب دالي چې رجال بین الانصار د بدري بس دا بدري نو انت مناسبت دې عباس مو عباس په کافرانو کې ولې شوی دا بدري نو دا رجال دې مناسبت شو او عباس رسول الله مبارک سوي واه 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 ددنه اتیا او قیه مختلف او دنو نه سوي قیه مختلف یو قیه سوي درهم دور نه سوي نه ته ته باتیا ورکه تو ته وی قرار تا تپته نه چې مسلمان لو په دورا وی راوسته وې کاکا وې د الله البل الله تعالی او موږ د کافرو په ډله کې نیولې وتا تر پاتې نه ته مسلمان وې دا ټول البل چاته معلومه الله تعالی موږ د کافرو په سر کې نیولې ورواله ما سره سړي غریب دی بیا عباس وې ته چې کوم ورجن نه راتلې خپل خدای او ام الفضل هغه له بټوال نه اذا بټوالا د جام دی را ما ته راځي او که زمون شو مستعد نه دا ورکړي یاره وې قسم په خدای چې ویډیو پیغمبر ویله کله پټوي نه یو خبره یو خدا یو الله خبر معلومه کړه چې خدای خبر کړی دی چې پیغمبر نو اتیا راکې ولې ما نه ډبلې وی عقیل ستار واره د علي ور غریب دی هغه سره سني تر هغه سبب ورکړي نو ګوره انصاف دی انا کې خو هیڅ نه دونه خو د عباس د حضور پاک مکوټه کې بود کېدا هغه سره خوا کې یو انصار کورو دی هغه کړ دی را کړو د تقسیم بل په انصار او مهاجرینو په کورونو کې لاندې د کوتاله او دا نه متخصص نو دی هغه انصار او رسول د حضور پاک اوریا رسول الله مبارک د شپې کوم نه کله بدن نه او کله بار کله دن نه کله بار نو بیان وې چې پیغمبر مبارک خوب نه ورته دا وایي چې هغه ته پټه ولګیدا نو عباس بیرګي کول وای لفظ کا او هو نو زه بیا کا ورنیا نو ته ځولې غلا یا عباس ولې بیرګي کوي ودا پټه مولا سختي تړلې دي ویلګي نه راځي وی حضور پاک له خوب نه ور نو چې دا امټه نرمه کړي او هغه فریاد بند کو دا نه پس حضور پاک ته تو نه نه دا لیکن انصاف دغه دې ډېر په دې ته اخلي او ته ډېر موبایل جوړ کړو کنه چې دا مسلمان یم نو قرآن شریف کې الله پاک وایي نازل کا یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى څنګه لکه یا ایها النبی قل اوایا لمن فی ایدیکم اغجا رسول کې من الاسرى چې کوم قیدیان دي ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا الله ته نسبت د علم داسې نه لکه موږ ته نسبت د علم دی تاسو کې ایمان وی نو یو څنګه لکه يؤتون يعلم الله في يؤتكم خيرا مما أخذ منكم تاسو لكم مال والد غير الصواب نو بدي بیا مطمئن شو ورپسې اشاره نو رسول الله مبارک سے فرمایي والله لا تذرون منه الدرهم
یو روپیا به مته نه پرېږدی بیا خو به تر قیامته پورې په تاریخ کې ولیکلی شي چې حضور پاک د خپلو نه نه اخلي او پردو نه اخلي د دې ډوله خانمه نو د ده د پرېښودو وجوهات هم یو د پیغمبر سره دی دویم دا چې په زړه کې مؤمن ګوره او د وجوه او بل د انصارو خورایي هغوی کې نه اخلي لیکن بیا هم د رسول الله مبارک واخیستی ورپسې شه وبه قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي عن المقداد بن الاسود رضي الله عنه وعنهم قال حدثني اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن اخي بن شهاب عن عمه اخبرني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي وان عبيد الله بن عدي بن ابن شهاب وی ګوره خبر راکړی عطاء ابن یزید الليثي دا بنو لیث قبیله ثم الجندعي وروسته جندو ته نقل شوی دی ځکه جندعي ورته وایي ورپسې شه اخبره ان المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم وایي کړه سوالون کیږي بچی أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يديه بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أقتله يا رسول الله بعد أن قالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قطع إحدى يديه ثم قال ذلك بعدما قطعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته الذي قال. نو ابن شهاب وایي چې ما عطاء ابن یزید الليثي خبر راکړ چې عبید الله ابن عدي ابن الخيار خبر ورکړی عطاء څه خبرې ورکړ چې مقداد ابن عمرو کیندي هلکه دا بدري دی یاد دی چې هغه پاڅېدو تقریر یې وکړ مقداد زبردست وكان حليفا لبنو زهرة حليفه بنو زهرة پیغمبر مبارک ماما خیلو وكان ممن شهد بدر دغه مناسبت نبر چې مقدار بدري دی چا سره یو دی سره د رسول الله مبارک نه فاخبر نو خبر ورکړ د مقدار روح عبید الله لنا مقدار چې انه قال لمقدار رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت ما خبر دا ارايت ما اخبرني دې لازمي معنا ما دا د تاسو مې راکا زه دې لیدلې دې دې څه مطلب چې ما خبر راکا مې وی کو نعم خبر راکا ارأيت رجلا سړي دې لیدلې دې سوال کو دې څه مطلب دا ارأيت وای چې خبر راکا چې لا وایا یا نعم وایا نو ارأيت دا ما خبر راکا ان لقيت قد ملاقي شو برجل د کفار سره فناشنا فتوا وایي فقتتلنا یو بل سره جنگ شروع وګوره فقتتلنا معنا د تمام مخکې ویلي د دې معنا مرګ نه دی یو بل سره جګړه واچوله فضربته وحده سړي په فرض محمول دی یو لاس د ما پتوره اما پتوره یې ما یو لاس وو فقطع هذا ما لاس یې قطع کړ ثم لاذا یا پنای وارشته مني زمانه په یو ونه لا دې لولو کونه شاته شو چې ما په گزار نو د ونه شاته شو نو فقال به اسلمت لله اقتله يا رسول الله زي مركم پس علينا قال هاجر كلمه ویل فقال رسول الله تقتله مي وجه فقال مقدار يا رسول الله انه قطع احدى يدي اما يبلاس جبري کړي او ثم قال ذلك بيدا كلمه ویل بعد ما قطع پس هغه چې ما لاس پرې فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله نبوه بس مو په باطن نه دی خبر چې په خپل کلمه وي پرې فإن قتلته ودري معنا به تزکم له متوجه وشي فإن قتلته تعامل کړه سړی اسلام اعلاس پرې کړی دی فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله لستا په منزله او مخکې دا غیره چې تا دی وجلې ستا مرتبه د سوا د قاتل جوړېدو نه مخکې دا موجه مسلمان دا موجه دی مسلمان په ستا مرتبه د مسلمان دا موجه ستا د قاتل جوړېدو نه مخکې ستا مرتبه دا وه چې ته محفوظ الدم وې څه وې دا د چا وینه نه وه پورې نو دی محفوظ الدم شو د څه د وجې نه محفوظ الدم شو د ایمان د وجې
وإنك بمنزلته تدرب منزل شوي قبل أن يقول كلمته التي قال ما كلا غير كلمة بيجوا ده سوال وكذا مرتبة وده كفر ظاهر के खुदा मालूमी की तदारक व मर्तबा शुदा का कलिमे मेरा तब काफिर बे ना तदारक व मर्तबा शुमा के दाने में से कलिमा आगा हदरुद्दाम सो और तब हदरुद्दाम शु आगा वाले हदरुद्दाम काफिर और तब हदरुद्दाम द कतल द मुसलमान द वजह शु ऐसे ना में तदारक आगा हदरुद्दाम द सदा वजह द कुफर द वजह और तब हदरुद्दाम द सदा वजह शु कतल او یادا د کافر په ولی د کته دی وخت حرام ته حلال وي دا وینه تو یو سړي حرام دي او مستحیل د حرام وسوي لکه بیا کافر د لازم ویل شي ورپسې شاه وبه قال حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من ينظر ما صنع ابو جهل يوم بدر ايام ویل څوک به نظر وکي ما صنع ابو جهل جیسے وکړل او تحقیق کا بچو کا مړ شو یا ما صنع ستوره وکړه د ویلا مسلمانان په جیم دي نسو څه شو ورپسې دا فقال ابو مسعود فوجده وصرفنا الله حتى برد هذه ودلالات بوضع من ضعف ویلی حتى برد يخشو فقط يفتح خلاص بین ټولا کوله فقال دا مړنو دی وی ايمان دا غلطه وي مړنو او یاخو ځکه قال رسول فقال ابن مسعود ورتسوي انت ابا جهل ناور تسوي وهل فوق رجل قتلتموه براشي کنه او دې شی او د سوال کو چې انت مبتدا له بجا خبر اسماء سته مکبره په حالت ربي کوي کېږي تعریف ولرا انت ابا جهل نو دا بما بعض حضرات وی کہ اسماء ستہ مکبرہ کثیر الاستعمال دی تو بحالات ثلاثہ کے بپالیف لے کے جاءنی اباکا رأیت اباکا مررت بی اباکا اسماء ستہ مکبرہ دا کثرت استعمال دا وجنا تقاضا دا چاہ گئی دا تخفیف تو بحالات ثلاثہ کے پالیف لے کا مطابق زمان کی ویلو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ولو رمیته بجبل ابا قبیس اصلی کی تاسو کو چې د بغټ کانی ولې امام صاحب په بغټ کانی باندې دا شی به مانته نور په تفصیل لري چې پتا نه لګي په بغټ کانی ولې وشي بیا عمل وې کا پډیر غټ کانی وشي بیا عمل به سیب کډیر غټ وی ولو رماه بجبل ابا قبیس سوال کیږي چې جبل مضاف دی او قبیس تا نو دا او ابي قبیس په کارو به جبل نو بعد حضرات په امام سے اعتراض کوي امام سے بنا منور قواعد نو خبر دی جبل ابي قبیس مضاف الیه ابي قبیس په کارو د ابا قبیس دی دا ایت ته کې درته نه مطلب حتى ضربه انت ابو عبد الله مسعود نو ورته چې وی فقال انت ابا جهل ها دلته ورته دا ما تاسو ته وی چې یو قرات کې په یو دغه کې لغت کې قرات وي په یو لغت کې اسماء سته مکبره په درې واړو حالت کې باندې کېږي تاسو په شی په خبر قال ابن علي قال سليمان هكذا قال انس انت ابا جهل الف شاء ذكا بعد ما درت ابو جهل وي قال هل فوق ابو جهل فوق رجل قتلتموه ما خبر کړی دا نه خپل قوم بچره انا عاد قال سليمان او قتله قومه قال نبي قال ابو مجلس راجل ابو مجلس شاگرد وي اسوي قال ابو جهل فلو غير مكار قتلني يرى ما كزميدار نه بغیر بل چا وجره ذکر انصار د ودي سپت کہتا ہے دا زمیدار دي ځان ته تاجران وي چې مونږ لوی خلک کوم تاجران دا ویول او دا زمیدار ټول پټو کې سوټو کې ګرځي یا دا لاسونه په دې ګرځنه ټکی وي او په خاورو کې وي نو ادي د سپت کہتا ہے د مدینه انصار د زمیداران پټي ارمان غیر زمیدار نه بچا وجره زمیدار یعنی معاذ او معاویه زمیداران انصار سپکی ورته کہتا ہے دا سوال کې یو قوم وجره ما او بل قوي زمیدار نه بغیر بچا وجره او زمیدار نه بغیر بچا وجره چې قوم دې نه فامر دا قوم د رسول الله وجره شوی ما لا عاد نور عملی چا وجره ما هغه زمیدار
والبسيشة. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس عن عمر رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي بكر إني أنطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار فلقينا منهم رجلان صالحان شهدا بدرا فحدثته عروة بن الزبير وقال هما عويم بن صاعد وعمر بن عدي. Bermain Ibn Abbas, kalau Umar lanakal ke wafat Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, nama Abu Bakar itu intalik bina ada siapa betul ke pemuda-pemuda Ansar. Siapa silat Ansar khalifah jauh lagi. Ada itlara sedewa ke Ansar ke Banu Saqifah, Banu Sa'idah kira-kira tidak ada khalifah jauh. Ada siapa termabuda. Terus Imam Abu Bakar rawasu, memulakishu minhum dalbilan dua salihan syahidah badar. Tema nasabat tabak. Rasul di Rusawai Uwaim ibn Sa'idah Uman ibn Adi. Datwa. Fahaddastu Urwat ibn Zubair Ubaidullah wa tahaddastu Suqi Ubaidullah Duri Ustaz. Wima Urwat Duri. Kita hadis ko mata ibn Abbas nangkal kerja punya kan Rasulku. Wima Uwaim ibn Sa'idah Uman ibn Adi. Abilah kimelu surah Dewi Syaf Zar Warzai Aman suara Bani kerja dia Mansur Khalifah Muqarrar है शायद वर्दे नमो वरलु नबिया नो खलीफा मुकर्रर तो बस पर मौलाना बने वांदे मदाबर किताब है नमो देवाई